بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم قدرمنو زه یم اکرام الله صدیقی او دا ټیم کې تاسو ډېر شپ ګوره قدرمنو دا ټیم کې مونږه په د عوامي نېشنل پارټۍ د تحصیلي شپ قدر چې کوم د شپ قدر د تحصیل صدر دفتر دی پای کې موجود یو او موږ سره تحصیلي صدر هم موجود دی د دوی دلته کې یو راغونډه شوې وه په دغه راغونډې اړه د پوښتنه کوو چې دغه راغونډه د څه مقصد دپاره وه صدر صاحب دغه راغونډې مقصد راته لږ بیان کړئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو شکریا ادا کوم. زمونږ مقصد چې کم دی نو لومبې خو زمونږ دا و چې زمونږ انشاءالله د پیر په ورځ باندې په 11 تاریخ کانفرنس دی انشاءالله هغې دپاره مونږ دا راغونډه کړې وه چې انشاءالله مونږ په مختلفو تحصیلونو کې زمونږ الحمدلله په پارټۍ کې علما دي مونږ سره مشران دي نو د هغې په باره کې مونږ لګیا وو او دا انشاءالله دا ملګري بل مونږ په سیاسي چې زمونږ په NH24 باندې کم الیکشن دی یا دلته کې تنظیمي سونه دغه دي په هغې ټولو باندې مونږ تفصیلي خبرې وکړې. زه د تمام یونین کونسلو ملګرو د صاحب الرای د خپل کمیټې د ټولو ډیره زیاته شکریا ادا کوم چې ډیر په ګڼ تعداد کې شراکت وکړو او انشاءالله عوامي نېشنل پارټي ورځ ورځ باندې انشاءالله مخ په بر روانه ده او زه هغه ملګرو سره مونږ چا سره اختلافات نه ساتو کو زمونږ کوم په PTI کې ملګري دي او کو په نورو پارټو کې ملګري دي نو راشئ زمونږ ملګري شئ مونږ به تاسو له مینه درکو مونږ به تاسو سره اتفاق پر ورولۍ باندې دا سیاست چې مونږ کوو دا د دې دپاره کوو چې مونږ علاقې ته د خیر دپاره د امن دپاره یو دغه راوړو دا مونږ د نفرت او د دغه دپاره نه کول پکار بل زما دې ملګرو ته د ینګ کول ته دا دغه دی چې دا غلط کمنټس کول یا غلطې خبرې کول یا د چا د مشرانو بېعزتي کول دا د مسلمانۍ او د انسانیت طریقه نه ده ځکه چې دا مشران د دې نه زمونږ توقع وي چې دا زمونږ د جمع د جرګې د پښتونولۍ زمونږ د علاقې د حق دپاره به اغېزي او زمونږ نمایندګي به کوي کو دلته کې دا نور امپیګان دي دغه دي خو د علاقې د خدمت دپاره لګیا دي که نه نو د چا زما خپله نظریه دا نه چې زه د چا مشر پسې یا د چا لیډر پسې یا د چا دغه پسې سپکه خبره وکړم نو مهرباني کول پکار دي دا سپکې ډتې خبرې کول په دې فیسبوک باندې په دغه باندې دا نه دي پکار خپله کارکردګي خول پکار دي او انشاءالله تاسو صدر صاحب تاسو د سید النبي کانفرنس چې کوم خبره وکړله رواني بس ټایم وي ستاسو په کومه ورځ باندې به وي د کوم ځای نه به روانېږئ؟ مونږ به جي همدې فر په ورځ به انشاءالله زمونږ 9 بجې به مونږ د حاجزونه روانېږو انشاءالله او زمونږ دغه سلاطین مردان نور سلاطین شادي حال کې به انشاءالله دا کانفرنس وي په هغې کې به شیخ ادریس صاحب هم راځي او زمونږ د صوبي مرکزي چې کوم زمونږ هلال کمیټې چیرمین عبدالحبیر آزاد صاحب هم راځي عبدالله شاه صاحب او داسې نور ګڼ علما به انشاءالله په دې کې شراکت کوي نو زما ټولو چې څوک زمونږ د علاقې عام علما دي عام زمونږ د پارټۍ سره دي نه دي نو سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم چې ټول په دې کې شراکت وکړي او راځئ او د علماو خبرې به واورئ او په هغې کې به انشاءالله مونږ ته به ثواب ملو شي د ثواب په نیت باندې به انشاءالله تاسو دغه کې هم د یوت سربراهي کوئ د تحصیل شپ قدر نه دوی په دغه کې خبره وکړه چې د یوت لپاره هم دغه کې څه پروګرام منعقد شوی دی او د هغې دپاره که تاسو خبره کړې د دې نه پس چې کوم دی بالکل او جی دا سحر ټیم کې په سلاطین شادي حال کې د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم کانفرنس دی بیا د هغې نه پس مازدیګر کې 5 بجې د یوت افیر د سیوري لاندې د ضلعې هغې به کنونشن کېږي چې په هغې کې به زمونږ د NH24 امیدوار زمونږ صوبایي صدر سرلښکر د نوي کل جناب ایمل ولی خان او جناب امیر حیدر خان هوتي صاحب شرکت کوي انشاءالله که خیر نو د تحصیلي شپ قدر نه به په ګڼ تعداد کې د ځوانانو یو لښکر ځي 400 ته مهرباني انشاءالله. قدرمندو دغه تاسو کتل چې د تحصیلي شپ قدر چې کوم صدر و هغې تاسو دغه خبرې شریک کړئ سیرت النبي پروګرام چې کوم دی دا د عوامي نېشنل پارټۍ نه دی دا د ټول د امت مسلمه چې څومره پورې مسلمانان دي دا د هغوی دپاره د تحصیلي شپ قدر صدر چې کوم دی دغه دعوت ورکړي راشي او په دغه پروګرام کې شرکت وکړي او ثوابونه حاصل کړي.